چیرې دا زکات هر کال څومره دومره ډیر ورکوي. بعضې کسانو سره پیسې وي نو وایي چې 1 کروڑ زکات را باندې لازم دی یا 1.5 کروڑ زکات را باندې لازم دی یا 10 لکه زکات را باندې لازم دی. په دې باندې بچی له روزګار ولې نه کوم فلانکی او ډینګلی شیطان وسوسې ورچي. سرور دو عالم صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک فرمان علی شان دی. حضور فرمائی چې ما هلک مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکات. رواه الطبرانی. حضور مبارک ارشاد فرمائی چې کم یو انسان زکات نه ورکوي او د نه ورکولو 2 معنی دي، یا نیمګړی زکات ورکوي یا بالکل نه ورکوي. حضور فرمائی چې په دریابونو کې که مال تباه کیږي او که خشکۍ په ځمکه باندې مال تباه کیږي. حضور فرمائی چې د دې وجه دا ده چې دا خلک د خپل مال نه صحیح زکات نه وباسي. مال هسې نه تباه کیږي، نقصان هسې نه راځي، په دوکانونو کې ورونه هسې نه لګي، مختلف قسمه نقصانات د مال هسې نه راځي. دا نقصان چې راځي د هغې بنیادي وجه حضور فرمایي چې دا خلک د خپل مال نه زکات نه وباسي. او که خیر وایي چې زه زکات هم وباسم خو ما ته خپله تجزیه مدا ده چې 98% کسان که زکات وباسي هم صحیح زکات نه وباسي. او د نه صحیح والي 2 وجې دي. یو خو صحیح حساب کتاب نه کوي او دویم ورکولو کې احتیاط نه کوي. داسې ډېرو خلکو له زکاتونه ورکي چې هغه باندې زکات نه کیږي او دی وایي چې بس راشن دی چې هر چا ته ورسي. هر څوک د زکات مستحق نه دی. د دې د وجې نه حضور مبارک ارشاد فرمایي مال کله تباه شو، مال کله نقصان شو، کله قرضداره شو، کله مسلو مسایلو سره مالی مسایلو سره مخ شي، عمومي وجه یې دا ده چې دا خلک زکات نه وباسي.